اللہ تعالی عنہ تو فرمائل اے بچیا زچ کل وفات شم زما د وصال نرستو زما غفلانه نو می باغ چه دے اغا پخپلو دو رونو باندے او پخپلو دو خویندو باندے دا اللہ دا کتاب او دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت مطابق تقسیم کرے. بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ ورطا فرمائی قربان ما تستاسو وصیت پا سر چشم قبول لے لیکن دارا تووی چه زما دورون خودی یو نم دے جناب محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دبن نم دے حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نونا خو میں دو دی لیکن خور خو زما یو د بی بی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ او تاسو را فرمائی چه د دو خویندو او دو رونو پا منس کے وید اللہ دا کتاب مطابق تقسیم کے نو قربان زما خود دو خویندی ندی منگا خود دو خویندی یو خو لیکن دری نیو نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطو فرمائل چه اے بچیا دا بنت خارجہ پا بطن دار دیو پا بانڈکی یو بلا بی بی کڑی وا اگر دی میرا نئی مور و دا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطا فرمائی اغسطا میرا نئی مور چی دا بنت خارجہ داغی پا بطن پا گیڑ بانے چی کم اولاد دے دا جنائی دا اغلا پیدا ندا داغی پا گیڑ کیوینم چی دا جنائی دا نو دا بزما دا وصال نپس پیدا کی اب استا خور گرزی گی او پاوق باغ کی بیاج تقسیم کی داغی سم پکے ہوگا. یقینو ساتھئی چی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل وفات شو دے دا نبی علیہ السلام پا پہلو کی دفن شو او دا تازیت ورد تیری شوی علتا دا بنت خارجہ دا بطن نردی میرا نئی خور پیدا شوا او بیا چی کل اگر آلویا شوا آغا باغ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اللہ دا کتاب او دا سنت دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطابق پخپلو دو خویندو پخپلو دو رونو بانے تقسیم کو بخبر اور رسید دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کرامتو چی دا خپلی بی بی پا گیڑا کی دننا پیجنش دا جینای دا کالک دے نو دے توی کرامت او ورطا فرمائی دا بزما دا وصال نا پس پیدا کیگی گورا دا سی ورطا نوی چی بچیا تو با مخکم ریو کذب مخکم رم پتہ نلگی ورطا فرمائی نا زما دا وصال نا پس دا خپلو دو رونو خپلو خویندو دو باندې دا باغ دا اللہ دا کتاب او دا نبی علیہ السلام دا سنت مطابق تقسیم کا غرض داو چی تاسو نا بزمخ کی زما وصال کیگی زبا وفات کیگا ما نو گو رئی اللہ جل جلغی تا دا سی علم ورکڑے دیتا کرامت دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی دارنگی دا اللہ جل جلالہ دا آغا محبوبانو چاگہ دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پا نظر کرم مانے اللہ تعالیٰ دی مقامات ترسولی دی چاگی تا اللہ جل جلالہ دیر لوی شان ورکڑے دا قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پا یو خداغت تفسیر مظہری دے یو داغی یو کتاب دے ارشاد الطالبین ورطوی پارا بائی کے دے پا ارشاد الطالبین کی آغا دا خبر ذکر کرے دا چھے یو زلی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دا نبی علیہ السلام مبارک نا تپوسک دا شپی فضا دیر صفاوا او پاسمان کے ستوری دیر خکولی زلی دا نو تپوس ورنکی دا اللہ محبوب استاسو پا دی امت کی دا سوکشتا چی داغنے کے دا اسمان دا ستورو پشمار بانیوی نبی علیہ السلام ورطا فرمائی او زما حکومت کی دا سی خلق شتا چی داغی نیکی دا اسمان دا ستورو پشمار بانی دی تاسو ہو گو رئی سوک دا اسمان ستوری شمار لیش دا چاپٹ اخکار نیکی پتہ ورطا لگی نہ لگی ورطا لیکن دا اللہ محبوب تا پتہ لگی دا ورلا اللہ دا علم ورکڑے وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما محبوبہ تا اللہ تعالی جل جلالہ ہر ہاغ علم نرکڑے چی کم تا نو حاصل
هغه هر څو علم مې دله درک او دا د الله په تاسو باندې ډېر لوی فضل دی. لہذا چې نبی علیہ السلام ته څه معلوم نه و هغه ورته الله تعالی جل جلاله معلوم کړي دي. او په خپلم نبی علیہ السلام مبارک فرمای چې دا معراج په شپه باندې رأيت ربي عز وجل في احسن صورة، ما خپل رب جل جلاله په ډېر ښایسته صورت سره ولید ما یلیق بشانه. فوضع كفه بين كتفي، الله خپل د قدرت لاس زما د دواړو اوږو په منځ کې کېښود. فوجدت بردها بين صديي، ما د الله د قدرت د لاس یخواله د خپل دواړو تیانو مبارک د سینې په منځ کې محسوس ک. فعلمت ما في السماوات والارض، په وړ اسمانونو کې په وړ زمو کې چې سدي دې ټول باندې الله ز عالم وګرځولا. اوس ګورئ چې د اسمان د ستورو شمار ورته معلوم دی. دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ داغه پټ ښکارا نه کې ورته معلومی دي، ځکه چې بیبي عائشہ رضی الله عنها ته فرمایل چې داسې خلق زما په امت کې شتا چې داغي نه کې د اسمان د ستورو پشمار دي. ناغي ورته وی چې قربان هغه سوق دي دلی دا خیالو چې زما والد محترم ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیات کی. حضور علیہ السلام ورته فرمایي هغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ باقاعده نوم ورلا واغس. دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا غنه کوي دا شمار او د اسمان د ستورو شمار برابر دي. یعنی د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه کوي چې دی دا د اسمان د ستورو په شمار باندې. نبی بی عائشہ رضی الله تعالی عنها لګه خفشوا. حضور علیہ السلام مبارک ورته فرمای ولی خفشوی؟ وی قربان ما وی چې تاسو به زما والد محترم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یاد کئ، لیکن تاسو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد نہ کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد. حضور علیہ السلام مبارک ورته فرمائی د مومنانو مور مخفه کیگا د اسمان د ستورو پشمار نیکی واقع د حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی. پاتې شو ستا والد محترم داغه خو سموایا ځکه چې هغه ما سره د هجرت په موقع باندې کمې 3 شپې او 3 ورځې په غار سور کې تیری کړې دي. داغه د 20 شپې اجر او ثواب ته د حضرت عمر رضی الله عنه ټول نیکی نه رسي. کله چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خبر شو هغه راغی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لور سره کېناسته ورته وی قربان ز په یو لوی امید باندې راغلی یما نن تا سره یو سودا کول غواړم. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورته فرمائی ما سره بنن سودا کې او ما به محروم نه لګي. ورته وایا څه سودا دا؟ وی تا چې کومې 3 شپې او 3 ورځې د نبی علیہ السلام مبارک سره د هجرت په موقع باندې تیری کړې دي په غار سور کې دا غي د 20 شپې ثواب به مال راکې او زما د ټول عمر هغه پټ او ښکارا وړیو لوی نه کې ټول تواخلا غستا شي. ابوبکر صدیق هم مسکې شو او ورته هم الله دې ستا خپل نصیب کیو زما خپل یاد. ګورئ دا رب ذوالجلال محبوب ته شان ور کړې دی خو صحابه کرام ته ور کړې. الله تعالی جل جلاله هغه هر یو د کرامات خاون ګرځولې. داسې ډیر کمالات او برکات د صحابه کرامو ذکر دي. دارنګ داغي په دې نسل کې دار روان دي چې حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ او یو روایت کې راځي دا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې دام د نبی علیہ السلام په نوسو کې راځي. وې د یو ځل یو د جیل نه یو کس ورته خط راولېږه په جیل کې او دا خبره چې دینو دا د امام غزالی رحمت الله تعالی علیہ په کتاب کې دا عبدالرحمن جامی رحمت الله په کتاب شواهد النبوت کې دا ذکر کړي.
شواهد النبوت چې خط ورته راولېږ او ورته وی چې جی ما ته دعا وکړئ چې الله ما د جیل نه آزاد کړي، الله ما د قید نه خلاص کړي. او د دې خط لیکلو په وخت کې هغه پړه کې دا راغلی و چې زنن حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنہ یا امام ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ته په دې خط کې لیکم چې ما ته څه پیسې مرولېږي ځکه چې زما کور کې خرچه نشته دی. لیکن چې کله دا د قید د خلاصېدو خبره پوره شوه او دا د پیسو خبره رااله نو دلته د قلم اوچت که او حیا ولا ورغه چې زه دنه پیسې وغواړم نو دغه حیا په وجه هغه خبره پکې ونه لیکله. کله چې خط راغی امام حسن رضی الله تعالی عنہ ته یا امام باقر رضی الله تعالی عنہ ته هغه چې دا خط وکاته بس بل طرف ته وته په خط باندې ولیکل چې بچیا مخه فکیږي نن نمازیګر مون به د خپل محلې په جمعات کې خدای ور د جیل نه آزاد مخه فکیږي. دعا درته مې وکا او میاشتې او هفتې پکې نشته او قانون نشته لري. نن نمازیګر مون به د خپل محلې په مسجد کې وکي قید نه بده الله آزاد. او بل دادا چې شرمېږه ما چې څومره پیسو ته ضرورت ما ته وایا او نن مې درله دې خط سره دومره پیسې درولېږي دا خپل کور ته یو څه خرچه پې پوره او چې کله دې ورته ضرورت راځي نو ما ته سوال جواب کوه هغه به درله زه کور ته درلېږم. نو ګور هغه خو پړه کې راغلی و او چې دا خبره کله لیکل نو شرم او حیا ورله د هغې د وجې نه قلم اوچت که خبره په کاغذ باندې ونه لیکله دی صرف پړه کې په جیل کې تېره شوې وه. خو د الله د دوست کرامت ته وګوره چې هغه په خپل ځای کې ناست دی او چې کله ورته د خط جواب ورکوي وایي زه نن د مازدیګر مونځ به که خیر د خپلې محلې په جومات کې وکړي او چې کله د پیسو ته ضرورت نو شرمېږه ما نه غواړه اوس مې دومره درولېږلې او بیا چې د کلم ضرورت ما ته خط رالېږه زه څوک رالېږه زه به درته انشاءالله کور ته درلېږم. نو دې ته وایي د الله د دوستانو کرامت. اوس د الله جل جلاله په دې دوستانو کې یو ډېر لوی دوست تیر شوی دی چې دا څلور سلسلې کومې د اولیاء الله چلیږي چې یو دا امام بهاءالدین شاه نقشبند رحمت الله علیه سره نسبت لري چې هغې ته نقشبندیه سلسله وایي او د نقشبندیه سلسله د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په واسطه باندې موږ ته را رسېدلې ده چې په هغه وخت کې د نبی علیہ السلام مبارک نه د کم برکات د سینې مبارک ناصل کړي دي او هغه وخت کې به ورته طریقه صدیقیه ویلا. بیا چې دی د هغې مبارکونه یعنی په ترتیب سره دا راله سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ ته محمد بن ابي بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته او دارنګې بیا رستو راتلنو ته چې رورسېد امام شاه نقشبند رحمت الله تعالی علیه ته سید محمد سماسی بابا رحمت الله علیه ته بیا سید مرکلال رحمت الله علیه ته د هغې نه بیا شاه نقشبند رحمت الله تعالی علیه ته نو د مبارک پکې تجدید وکړو. دغه تجدید په وجه دا په نقشبندیه باندې مشهوره شوه ځکه د مبارک نوم دی محمد بهاءالدین نقشبند رحمت الله تعالی علیه. د به چې توجه وکړه نو الله تعالی جل جلاله به د خلکو په ړونو د الله نقش جوړ کړ او چې امیر کلال رحمت الله تعالی علیه ورته وفرمایل چې نن ستا د پجی نمبر دی نو دی چې کله لوښي پخول نو دی مبارک چې دی هغې ته ناست دی اوس توجه شروع کړې ده او لوښي پخېدل په پجه باندې د ده د توجه په وجه په هر لوښي باندې د الله الله نوم نقش شوی نو کله چې امیر کلال رحمت الله تعالی راغی وې کاته نو لوښي پاخه خو په هر یو لوښي باندې د الله نوم نقش شوی نو هغه ورته ویې ته شاه نقشبند شوې. نو د نقشبند د هغه وخت نه دی مبارک په نقشبند باندې مشهور شوی دی. د ده طریقه چې کومه دنیا کې خوره ده نو هغې ته نقشبندیه وایي. دارنګې دویمه سلسله چې د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه په واسطه راغلی ده د مبارک پکې تجدید کړی دی. دا طریقه راغلی د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه
او بیا چې د مبارک پکې تجدید کو نو په قادریه باندې مشهور دی، ک عبدالقادر جیلانی صاحب دی، نو دا په قادریه طریقه باندې مشهور شو. او دریم نمبر امام معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت الله تعالی علیہ چې د په خواجه غریب النواز باندې مشهور دی، عطاء المصطفی ورته ویل شي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په ارشاد باندې چې د مامور شه چیرته د خپل علاقې نراشه هندستان ته لاړ شه، التاغه زمانہ کې ډېر د کفر دورو او د جادو او د دارنګ د نجوم د نجومیانو ډېر سخت یعنی دورو پاغه وخت کې د مبارک راولېګو د نبی علیہ السلام په ارشاد باندې راغلی دی او د خپل مرشد په ارشاد باندې راغلی دی. بیا چې راغی او دلته کې خپل آغا د طریقت آغا فیض په هندوستان کې خور کو، لس لکه کم 1 کروڑ کسان چې د خلق اسلام تراواړول هندوان، یعنی 90 لاکھ کسان 90 لاکھ کسان په خله باندې یادېږي، 90 لاکھ هندوان اسلام تراوست مسلمانانه. دا د مبارک کرامت. لہذا داغه مبارک معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت الله علیه نوم دی. د چې کله دې طریقه کې تجدید وکړو په چشتیه طریقه باندې مشهور شو. او یو شیخ شهاب الدین سهروردی رحمت الله تعالی علیه دی چې دا د خپل زمانه ظاهری باطنی علوم یو لوی جامع انسان تیر شوی دی، دا الله دوست دی. هغه چې په دې طریقې کې یعنی دا درې واړه سلسلې د حضرت علی راغلي دي، د مبارک چې پکې تجدید وکړو په سهروردیه باندې مشهور شو. ځکه د شهاب الدین سهروردی رحمت الله علیه دا سلور سلسلې دنیا کې چلیږي، نور مشتری اویسیه قلندریه دارنګ مطلب داري شي یعنی ډېر یعنی سلسلې دي، خو لیکن مشهوري چې کومه په دنیا کې چلیږي هغه دا سلور. دا څنګه چې سلور مذهب دي، نور مذهبونه مشتری ته امام ظفر رحمت الله علیه بیل مذهب دی، دارنګ د یارانو په خپل خپل ظالم هغه مجتهدین فی المذهب دی، لیکن دا سلور چې کوم مشهور دي نو هغه د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه پورې د امام اعظم صاحب نواله دا سلور یعنی مطلب داري شي مذهبونو سلسله روانې دي او دغه رنګ دا سلور سلسله طریقې روانې دي. نو مطلب داري چې دا ټول د کان صالحان اولیاء تیر شوی دي. د ار یو قدر تزویم کنه چې د امام اعظم صاحب نه شروع شمه نو یقین په خدای کې سحر بمشي د کرامات سره نه رسیدا سي دوی دوی کرامات دي د مبارک. او زبر ته دی یو کرامت بیان کما چې امام اعظم ابو حنیفه رضی الله تعالی عنہ ته چاوي وی چې دلته کې یو شیعه دی، شیعه روافض نه دی، رافضی دی، او هغه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ او د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او بالخصوص د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په باره کې ډېرې خبرې کوي او وی چې نعوذ بالله حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ چې دینو دا یعنی دا د ایمان نه خالی انسان تیر شوی او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ پس ډېرې زیاتې خبرې او دې چې دی اصل کې نعوذ بالله ودا يهوديو حضرت عثمان رضی الله عنه یاد. امام اعظم ابو حنیفه رضی الله تعالی عنہ چې خبر شو ډیر زیات پریشان شو، لاړو د دې رافضی کور دروازه ورته وهله غروت ورته فرمایل زه راغلم یو پیغام مې درله راوړی. هغه ورته ډېر په ادب ودرېدو چې یاره دا خو امام اعظم صاحب ورته ویل څه پیغام مې راوړی وی پیغام مې دا راوړی دی چې دلته یو کس دی هغه ډېر جید عالم هم دی، د قرآن حافظ هم دی، قرآن قاریم دی او ډېر مالدار هم دی او ډېر حجونه هم کړي دي، عمریم کړي دي، ډېر د کمالاتو جامع انسان دی، را لېږلی یم ستا لور په نکاح باندې غواړي، څنګه چلو کم؟
ستا د لور په باره کې ورته خبره د نکاح وکم که نه ستا لور په نکاح غواړي همایل تا سره مشوره وکړه هغه ورته وایي چې ته خپله لوی سړی بیا راغلی تب زما دروازې له نو چې دی عالم هم دی او مطلب دا دی حافظ هم دی او قاریم دی او حجیم دی او دا دومره خوبۍ پکې دي نو بس تا ته زما اختیار دی زما د لور نکاح ورسره وکړه امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه ورته وفرمایل چې صاحب یو خبر راته کوم چې دا سړی عالم هم دی او قاریم دی او حافظ هم دی او حجونه هم کوي خو اصل نه یهودي دی وای نه نه ګورې خیال کو بیا زما لور ولا ورنک چې یهودي دی که نه نو زما لور ولا په نکاح باندې ورنک وی ګوره عالم دی حافظ دی قاری دی حجی دی وای نه دا ټول صفتونه ورک کا بس یهودي دی زما لور ولا ورنک امام صاحب ورته فرمایله عجیبه خبره ده ته خپله لور داسې کس له نه ورکې چې هغه عالم هم دی حافظ هم دی قاریم دی حاجیم دی سخیم دی او صرف یو ته وایې چې یاره دا یهودي دی ځکه ول لور نه ورکوم نو ته خپله لور یهودي له نه ورکې که حضرت عثمان رضی الله عنه نعوذ بالله یهودي وی نو نبی علیہ السلام به وله یکې بعد دیګرې دوه لمړه ورکړي چې هغه ته ذوالنورین وایي بس سوچ راغی د امام صاحب قدمونو کې را پرېوته قربان د نن نه پس به زه دا بې ادبي مو نه کمه او ما ته کلمه ووایه چې سم صحیح مسلمان شمه او بس د هغې نه پس توبې وویسته او بیا ټول عمر د حضرت عثمان رضی الله عنه صفتونه برملا خلکو ته بیانول خو غیبت یې چېرته نه دی کړی دا کرامت د امام اعظم ابو حنیفه رضی الله عنه او یقین وساتئ خپل زوی حضرت حماد رحمت الله تعالی علیه ته وصیت وکړه بچیه چې زه وفات شم د شپې شپې به خلق نه خبروئ او بس قبر به تیار کوي سبا به خلکو ته وایي چې بیګا امام صاحب وفات شوی دی او مونږ وله غسل ورکو او دفن مو که تاسو به صرف دا م راوکړئ چې د خلکو ته صرف پته ولګي چېرې امام صاحب وفات شوی دی او بس وایي مونږ وله قبر هم جوړ کړی دی او بس داسې کار وکړئ چې ما به په یو کمره کې زما جنازه کېدی او چاته به غږ نه کوئ تر دې چې کله یو 3 یا 4 ورځې تېرې شي نو د هغې نه پس به بیا تاسو چې دی نو بیا به زما تدفین کوئ خو لیکن د هغې پورې به تاسو له خیال ساتئ هغې وی سید سبا له خبر مشهور شو چې امام صاحب وفات شوی دی او بس د شپې شپې د قبر انتظام شوی دی او هغه چې دی قبر تیار شوی دی خلق چې خبر شو حیران شو خلق اوس راځي هغه تش قبر ته ودرېږي دعاګانې کوي او بس د هغې نه پس دی لاړ شي شاګردان دا ټول هر چا حماد صاحب خبر کړي پوه کړي چې امام صاحب راته داسې وصیت کړی وی صحیح ده خوارج خبر شو هغې چې خبر شو چې امام صاحب وفات شوی دی او د هغه خبر هم تیار شوی دی بس دی د شپې راله دا قبر د امام صاحب مبارک وسپړده چې وی کاته قبر خالی پروت بس دی پوه شو الله امام صاحب خو په دنیا کې ډېر مشهور خو دا د قبر کې هم نشته دی قبر نه مرک شوی دی نعوذ بالله دی یو سپی زر وجلی دی هروړی دی په قبر کې ایښی او بیا ورپسې خاورې اړولی دي له حد تختې لګولي دي بیا هغې نه پس چې دی ورباندې خاورې اچولي دي بیا قبر تیار کړی دی اوس خلکو ته خبره مشهوره که چې امام صاحب دا نعوذ بالله ډېر خراب سړی و د ده به شکل هم په قبر کې بدل شوی وي که نه او دغه رنګې خبرې شروع شوې اخر دا وه چې د امام صاحب شاګردانو دغه ورسره په باس باندې شو دا تاسو څه وایي خو ډېر لوی سړی و خو ډېر پاک انسان و او خو ډېر د برکاتو کمالاتو خاوند و هغوی ورته راځي دا ګز او دی میدان راځي چې وګورو چې بس خبره تر بادشاه حاکم پورې لاړه هغه وخت چې کوم حاکم و هغه خوارج هم راوغوسته د امام صاحب شاګردان هم راوغوښته دا تاسو څه باس مباحثه شروع کړې ورته یې دغسې کار دی وی ښه راځئ چې لاړ شو د امام صاحب قبر هغه حاکم هم ورسره د
کوفی راغې د بغداد راغې هغه چې دی په قبر باندې شروع که قبر چې پرانیسته تختې د قبر د لحد نه لرې کې چې وې کا ته پکې سپی پروت خلک حیران شو خلک یې ګوتې ونیوې حاکم د بغداد په خپله باندې حیران شو چې دا څنګه معامله ده دلته خو امام صاحب نشته سپی پکې پروت وی مونږ تاسو ته نه وی چې د به شکل بدلیږي نعوذ بالله دا ډېر خراب انسان شاګردان راله هغه سپی د لحد نه وویسته او حکم یې وکړ دا لرې یوسئ چېرته یې ښخ کوي او حاکم د بغداد ته وی مونږ پسې راځه چې راوسته کمره کې اوس درېیمه څلورمه ورځ د وفات چې امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه مبارک په خپل کټ کې مقص تر و تازه پروت دی دی دروازې کنجي لري کا حاکم د بغداد دنن راوست د امام صاحب د مخ مبارک نه کپڑا لري کا وی راشه وګوره چې دا شکل د سپي بدل شوی دی کنه ماغه د الله پاک جل جلاله دوست پروت سبحان الله کله هغه کا ته حیران پاتې شه هغه خوارج ټول روغست هغې سزا ورکا او امام اعظم ابو حنیفه رضی الله تعالی عنہ په ډېر دومدام سره د هغه جنازه وشو بیا په قبر کې دفن کې په خبر ورسېد دا د امام صاحب مبارک کرامت و چې هغه ته پته وه چې که زه دې په لومبۍ شپه دفن کما دا خوارج به راځي ما به د قبر نه وباسي زما په ځای به سپی په لحد کېږدي نو وصیت یې داسې وکړه د مرګ نه مخکې دا د مبارک کرامت و چې هغې رسوا شرمنده وګرځول او الله د دغه شان نور هم بالا کړه په خبره ورسېد دا د امام اعظم ابو حنیفه رضی الله تعالی عنہ کرامت د ده د شاګردانو داسې کمال دی چې سړی ورته حیران پاتې شي د ده مبارک مجلس ته امام محمد رحمت الله علیه د کشر شاګرد دی دا راغی دا هغه وخت و چې د ده ږیره لا نه وه راغلې د امام صاحب مبارک درس ته راغی امام صاحب مبارک ناست درس ته چې داسې وکاته ورته یې بچیه دی خوا راشه ته زمونږ درس ته څنګه رالی ستا خو دا ږیره نشته دی امام صاحب مبارک ورته وفرمایل چې په څه خیال راغلی وی جز راغلیم چې مام په خپلو شاګردانو کې شمار کا نو امام صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه د دل شکنۍ په خاطر چې د زړه خفه نشي ورته ویل بچیه لاړ شه قرآن شریف دې یاد کړ دی وی نه وی لاړ شه قرآن شریف یاد کړه نو بیا راشه قرآن شریف یاد کړه نو بیا راشه مطلب یې دا و چې د قرآن یادینو په هغې کې به 2-3 کاله تېر شي په مخ به ډکي مکي راشي نو ځکه بیا هم ناسي نو پروا نه کړي هغه وی ښه جي امام محمد رحمت الله علیه د محمد نوم دی د پلار نوم حسن دی شیبانی باندې مشهور دی محمد بن حسن شیبانی رحمت الله علیه دا د امام سے مبارک کشر شاگرد دی امام یوسف رحمت الله علیه مشر شاگرد دی چې کله لاړو یو هفته چې تیره شو بیا راغی هفته څو ورځو ته وایي اووه ته اووه ورځې پس راغی چې راغی بیا اوس کېناست امام صاحب مبارک رحمت الله درس په دوران کې داسې وکړه چې دا لږ خو مخکې هم راغلی یو هفته وړاندې بیا راغوست راشه بچیه څنګه راغلی جی ما په دې خپلو شاګردانو کې ځان سره حساب ولې ته خو مخکې یو هفته مخکې راغلی نه وی راغلی وم ګوره بچیه ما تا ته ویلي چې قرآن شریف یاد کنو بیا راشه وی جی یاد مې کو نو رالم قرآن شریف مې یاد کو نو رالم امام سے مبارک ورته فرمایي خدا د فلانې سپارې تلاوت وکړه بس شروع شو ټوله سپاره تلاوت یې ورته خدا فلانې صورت ووایه فلانې صورت چې کوم ځای کې د تپوسونه وکړه ټولې ورته په یاده باندې وي امام سے مبارک ښکل که زه بچیه سبا نه راځه ته ما سره ناست دی دی به سیټ ته کېنولی و اورې او بیا چې دی په طرف باندې په سیټ به یې کېنول سبق به یې ورته ښه امام سے مبارک چې د ګیره ترسونه ده ته یې کتلي هم نه دي دی ته طرفین وایي زموږ د فقه په کتابونو کې چې دا قول د طرفینو دی ځکه دی به ځان سره په سیټ باندې کېنولی او بیا چې دی کله چې د ده مبارک د ګیرې ویښته سورې په کتاب باندې ښکاره شو نو امام صاحب مبارک ورته بیا وکات دا ګوره د امام یعنی
मोहम्मद बिन हसन शेबानी रहमतुल्लाह रे करामत दे चिला गिरे